او دا ما ته ځکه معلوم دي چې زمونږ مناظره وه د سوکنو د موړ سره خواته یو کالونی دا د وابیانو او پای کې ما سره لیکل کړو عبدالعزیز نورستانی سے او فقیرت خلف الامام مناظره وا پروسخ کا خیالم دے داغه شاگردان لیکل کړو دی وی چې دی ناراضي زکه چې زمونږ د سنت یو کورو پکې او زمونږ د سنت غریب ډیر زیات خراب کړ ما توی قریب ده چې زنور وړم ما چې واجی سے دا دی په کوټه کې لګیاري تب دا دوی حشر ګوري خو چې تی ما سره مخامخ نو دا چلو شو چې دی خو موږ سره ټیمې خو د جمعې شپه مناظره بکیږي د ماخستن د مونځ نه بعد ٹھیک شو ما ورته سیدا دوی د ورځې 3 بجې رااله 100 بجې 3 بجې زه اتفاقا لږ وخت لاړم زما ګاډي کې کارو مې زدا ګاډه دا کار مار به پکې وکړ دی 3 بجې رااله نو زمونږ دی ملګری ته وې سشو هغه اهل سنت ته چې په ناظرې و من سره څوک مناظره کولې شي کاله حدیث ملاویږي صرف من سره اورور اجرت کتابونه وروړو او دا ټول لاغلی وتا هغه ورته وی چې یار تاسو را سره د مخصن پس خبره کړی دا وی زمونږ دا قانون دی چې مونږ 15 غنټې پیلزو مونږ بادرانیو او ورسو سینا والا مشکل نما تیرنګ کو وی چرته مې سوکانو موړ وی دی خوراغلی دی ما چې سارک دی خو ما سره خبره د مخصن مون پس کړی وا نو دوکې کولا دی وای چې مونږ به ویډیو وډککو او ګور سړی نه دی راغله ما یې ساره کا پیراد بس په پاټک وروړې د بیا ترنګ کو ویس چرته مې چې سیب زه په پاټک نه دروړې دما او د دین مخ کې زمونږ دی ملګری او ته دومره زارې کړي چې بس پر داغه نه یا برف الیدین کې قرات خلف الامام بکې یا به مناظره کې ما ورتوی د دی وابیانو د مدرسې سره په دې کوڅه کې در روان او چې دی وره د چر روان دي نو یراجی صاحب ستا خبره ټیک ده د دین شر جوړي د دین سره جوړيږي نه او دا صحابه د دور نه دا اختلافي مسلې را روان دي نو دا څه چل به کوچس دا ستا خبره زمون طبيعت ته پرې وتا بس دې مناظرونه به تیر شو هغه چرته تیری اوس خو دې را باندې سړی وروختو وی چې نه بس تا خبره ټیک ده چې زوار او نږدې شوم دې د اجرې نه وروت زما مخې لره ما چرته ځای وای موږ راځو ما ټیک ده چالت اور یو اجرې سره ولاړو هغه مغروال پکور چې ور ما ته دا څنګه چلو دی خو تختې ده وې زیګری نه ونیولم او یې مخ کې مانی ول وکار نه کېدو ما وی اجي سیب زبرته قصه وکړه مال دا مجازي قسم ګرړې راځي یو 300 قصې راځي دیږي نو ما یو قصه اورېدلې مې نه ده سليمان عليه السلام دور کې وای ما شو سليمان عليه السلام ته درخواست وکړه چې سه موږ د دې بعد نړیر تنګ او چې را باندې راشي سره کې مړکی او سچ دې سم زخمیان کی نو مهرباني وکړه دې بعد سره خبرو کوي دا شی ختم کی هغه دا چل تاسو بیان مې اورید دی عدالت کې نه زباد را غواړم هغه بیانو کی بیا به تاسو په منځ کې فیصله وکړي وی ټیک ده نو چې بعد راغو نو بیا ما شټینګې دي نو سپکه مرشو سپکه وخت کې کامیاب مې اورا لسنت مثال د باد دے د طوفان دے دې مثال د ماشو دے اوس مړم کا خدای کراش نو بیا د شپې مونږ ویډیو ډکه کړه بتاو سره یې چا ملګرو نه واله اکه ما بالکل یو کتاب خودله شروع دا کتاب دا د دې حدیث دا والا کتاب دا وګوره ضعیفن ما نه ویلې د دې بابا ورته ویلې چې پچا ایمان دی دا وګوره پیږي نبی امنګل تشفاو کړه او سار بیا دا غیر دین رالو
نو بیا را لغاجی صاحب 1,000 روپۍ انعام را څومره 1,000 دا یاد ساتي زمونږ او زبردست عقیده ده زبردست مسلک هم ده ها خو نرتوب غواړي نو خبره پوه شوې دا خبرې دي نو خدای خبر چې دا دوی ته چا ویلي دي دی چېرته برطانیې نه دا سیزونه غربیانو پروګرام دې مسله کې بیا دوی سره بخاري شریف ته ګوتې نه وروړي شاټ ورک اګه حدیث ته چې نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سره په دواړو لاسو باندې مصافحه کړي بخاری کې ده باب په لګولې ده باب الاخذ بالیدین تسریح نو البته بیا وایي موږ د امام بخاری صاحب د باب مقلد نه یو بابونه په کې لاچار وړي البته باب التراویح کې مقلد دی دلته نه د چا مقلد دی ویزه د حدیث مقلد نو حدیث کې خدا راغلی چې حضور دواړه لاسونه ولا ورک ویزه د پیغمبر مقلد نه العیاذ بالله قسم دې ماته یو کس وی ویزه د نبی له سلام مقلد خونه او پیغمبر دا داغه خصوصیتو چې دواړه لاسونه ملاول زه امتی مو د امتی به منم حضرت عبدالله مسعود صاحب سره یو لاس ملاو کړ مې قمخلا دا الله پیغمبر دوه لاسونه ملاوي او صحابي سره یو لاس ملاوي اتمنی هغه کې عبدالله مسعود صاحب وي زما لاس ته دوه لاسونه د حضور په منځ کې وی دا ګوره یو ملاو کړ نو مې دوه لاسونه څوک د چا دوه لاسونه منځ کې دنه کوي کم از کم لک خو عقل درکی لار مار نه پیژني چې یو لاس وردن نه کې خدایو به بار شي کړه او تا خوی چې عبدالله مسعود صاحب دوی نه چیته او تا خوی چې داغه دماغ خراب دی نه عیاذ دی وی دماغ خراب هیر مرض په غالب او دلته اوس ټیک دی ټول چل ولا آرام تو دیږي نو خپل مسلک او مذهب باندې ثابت قدم اوسېږي ها دې سره عز د دین نشته بیغمش دی وی من اهل حدیث یو که حدیث ملاوی کی صرف من سرا و خائب تاسو علم دے چلتا سوئی من سنم دے اهل الحدیث که حدیث ملاوی کی صرف من سرا تاسو غریبانان اصحاب الرائے طول مر ہدایہ و خلاصوائے کینی اخائے پدی مسئلہ حدیث منگ ویلتا وی چه تا اصحاب رائے که حدیث ملاوی که ما سر او تپوس مانا که مانا خو بدا فقی مسئلی تپوس که ولی ما تفقی نوے که حدیث ملاوی که تا سر نو خواہ کر نو چل والی